الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. دا القواعد الأصولية دا دروسنا نن بل درس دا دي زيت خبر رسيدلي واتشي قاعدة مصنف ویلیو چې كل ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم والإلزام فواجب. مخکې مونږ وجه د حصر بیان کړو، هغې نه د واجب تعریف ته ښکاره شو. واجب دې ته ویل کېږي په اصطلاح د اصولیینو کې واجب دې ته ویل کېږي چې هغه ما طلبه الشارع طلبا جازما، دې ته واجب ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ هلکه ما طلب الشارع طلبا جازما، دا د واجب تعریف دی چې شارع په هغې کې طلب کړي. طلب چې ذکر شو نو دې سره تغییر ووته، صحیح دی که نه؟ مندوب ووته، صحیح دی که نه؟ جازم چې قید ولګو نو هغه غیر جازم ووته، صحیح دی که نه؟ او طلب نه مراد طلب فعل دی نو هغه طلب ترک هم ووته. پوه شئ که نه؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، داسې تعریف ته کولی شي. ښه، نو دا د واجب تعریف شو. واجب په لغت کې هغه دې ته ویل کېږي ساقط ته. واجب په لغت کې څه ته ویل کېږي؟ ساقط او لازم ته واجب ویل کېږي. قرآن کې دا معنا راغلی ده، الله رب العالمین فرمایلی دي فاذا وجبت جنوبها، صحیح دی که نه؟ وجبت څه معنا ده؟ سقطت، صحیح دی که نه؟ دغه شانتې واجب په معنا د لازم سره هم په شریعت کې استعمال شوی دی. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غسل یوم الجمعة واجب، څه شی هلکه؟ واجب على كل محتلم. پوه شئ که نو اوس هلته واجب څه معنا ده؟ لازم. پوه شئ که ښه، واجب لاندې نور تشریحات دي خو هغه پرېږده. لنډ دا واوره چې واجب به څنګه پېژني، واجب به څنګه پېژني. کم یو صیغ دي، کم یو الفاظ دي چې هغه شریعت استعمال کړي نو د هغې نه وجوب ماخوذ کېږي، په هغې نه څه شی کېږي؟ هلکه وجوب ماخوذ کېږي چې هغې ته صیغ الواجب وایي، صیغې د واجب. پوه شئ که واجب دپاره یولس دولس صیغې دي. څو دي هلکه؟ یولس دولس صیغې دي. ته ته غټ غټ عددونه اورې نو ستا غوږونه اوچتېږي، والله والله څه چل. ښه، اولنی چې واجب په څه ما سره معلومېږي؟ هغه په امر سره. امر، صحیح دی که نه؟ فعل دغه امر چې کوم وي هغې سره واجب معلومېږي، کوم چې صرفیان ورته امر ویلی کېږي وایي. لکه مثال د هغې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، دغه شانتې یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دغه شانتې نور مثالونه ته دنیا شی ځان له هغه پیدا کولی شي. پوه شئ هلکه؟ دا د واجب دپاره صیغې شوې. ښه، د واجب اولنۍ صیغه دا شوله. دویم صیغه چې فعل مضارع چې مقرون بلا معمر، فعل مضارع مقرون بلا معمر، لکه وليطوفوا بالبيت العتیق، صحیح ده که نه؟ وليطوفوا امر دی که نه؟ او مقرون فعل مضارع ده که نه؟ او مقرون څه شی دی؟ په لام امر سره دی. وليطوفوا بالبيت العتیق. پوه شئ که نه؟ لينفق، الله رب العالمین فرمایي لينفق ذو ساعة من ساعته، دغه شانتې فلينفق مما آتاه الله. پوه شئ که نه؟ ولتکن منکم امة يدعون الى الخير. پوه شئ که نه؟ ولتکن منکم امة يدعون الى الخير. ولتکن څه شی دی؟ فعل مضارع ده که نه؟ المقرون بلا معمر دی. پوه شئ هلکه؟ نور مثالونه ځان له پیدا کوه. دریم کتب علیکم، دریمه صیغه چې هغې به د واجب معلومیږي هغه څه شی دی؟ کتب علیکم. لکه قرآن کې راغلی کتب علیکم القصاص فی القتله. پوه شئ که کتبه څه مطلب دی؟ فرض علیکم. پوه شئ که او وجب علیکم. دغه شان د کتب علیکم الصیام راغلی دی، صحیح دی که نه؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ان الله كتب عليكم الحج فحج. پوه شئ که قرآن کې الله رب العالمین مخکې مونږ آیت ویل ورهبانیة ابتدعوها ما كتبنا علیه. کتبنا څه معنا ده؟ ما فرضنا علیه. پوه شئ که ښه. دریم اسم فعل الامر،
اسم فعل الامر چې هغه ته اسم فعل ورته ویل کېږي په معنا د امر سره چې راځي پوه شئ که نه دا په هغه کې ویل کېږي اقبلو هلم څنګه نور څنګه دي پوه شئ که هغه شیزونه دي بس ټول پوه شئ هلکه هغه اسماء افعال چې هغه په معنا د امر حاضر سره راځي پوه شئ د هغې مثالونه قرآن کې لکه یا ایها الذین آمنوا علیکم علیکم معنا داسې دا که نه ده پوه شو که نه علیکم په معنا اسم فعل دی که نه په معنا د چا سره ده دغه شان نبي صلی الله علیه وسلم په اذان کې خلک وایي که نه حي علی الصلاة پوه شو که نه حي څه شی دی فعل امر دی اسم فعل امر دی لکه پوه شئ که نه فعل امر نه دی اسماء افعال دی که نه نبي صلی الله علیه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها تويله ما يا عائشة عليكم من الأعمال بما تطيقون ما سمت اترك فريدة ده پوه که نه اوس په دې باندې اترک ما چې کوم دا هم د وجوب باید دلالت کوي پوه شو هلک دغه شان الله رب العالمین په یو فعل باندې هغه ضم مرتب کړي عقاب او ضم په یو فعل مرتب کېدل دا دلیل دی په وجوب باندې دا دلیل د څه شی دی هلکه په وجوب د شي باندې لکه الله رب العالمین فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم ګوره فلیحذر الذین یخالفون عن امره زمونږ د حکم نه خلاف وکړي نو څه شی دی فتنه برسی لکه عذاب علیم به ورته ورسي پوه شئ که دغه شان دی الله رب العالمین فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر وګوره فإن الله غنی عن العالمین الله رب العالمین وایي چې چا چې کفر وکړو اوس هغه ترتب د عقاب کړی دی په چا باندې په حکم باندې دا دلیل دی چې دا حکم چې څه شی دی هلکه دا واجب دی بله صیغه دا ده چې هغې سره واجب پېژندل کېږي هغه تصریح بلفظ الامر دی څه شی دی هلکه تصریح بلفظ الامر پوه شئ که لکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی ان الله یأمر بالعدل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها آیتونه خو دله درځي هلکه وشي هلکه الله اکبر صحیح دی نور هم دی هلکه نور هم دی بس په صیغه د فرض سره راشي دغه شانتې فرضه سره چې یو شی راشي سورة انزلناها وفرضناها مصدر چې هغه نایب وي د فعل امر نه پوه شئ که نه لکه فتحریر رقبة شو پوه شئ که دغه شانتې هغه اخبار په هغه کې معنا د انشا وي صحیح ده که نه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین دی آیت کې چې راغلی دغه شان نور هم دی هلکه دا خو دغه شو دا مثالونه شو او دا واجب پیژندل او واجب صیغې شوې او د واجب چې کوم مثالونه شو هغه شو ثمرة الواجب واجب ثمره څه شی ده واجب چې مونږ واجب باندې چې مونږ عمل وکړو نو څه ثمره میلاویږي ګوره بعضې خلکو تعریف هم دغه ثمره بیانې تعریف ګرځولی هغه څه وایي چې ما یصاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه پوه شئ که ما یصاب فاعله امتثالا څنګه هلکه ما یصاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه صحیح دی که نه دا څه شی کړی دی هلکه تعریف کړی دی خو دا اصل کې څه شی دی ثمره ده دا ثمره د واجب ده واجب باندې څه ویل کېږي سړی مستحق دغه ثواب ګرځي صحیح دی که نه او څوک چې نه یصاب ګرځي فاعله فاعل د هغې ثواب میلاویږي امتثال سره امتثال کې ځکه لګوي چې امتثال دا مطلب یعنې هغه حکم شرعي کې چې کوم شروط دي هغه شروط باندې هغې باندې راته وکړي لکه مونځ ته کې خو مونځ سره دې نه چې طهارت دی او پکې دغه شانتې اخلاص د رب العالمین دپاره یې خشوع پکې وي صحیح ده که نه وقت باندې دا ټول شرایط چې ته ملحوظ کې نو هغې ته څه ویلی کېږي امتثال ویلی کېږي نو الله به ته څه شی کړي هلکه ممتثل چې صحیح ده که نه په دې باندې په دې امر باندې او یستحق العقاب تارکه او د عقاب چې کوم دی هغه څه شی دی ته مستحق یې داسې نه وایي
چې طالب الله رب العالمین عقاب درکوي استحقاق ځکه ذکر کوي چې د رد کوي په معتزله باندې معتزله مذهب دا دی چې چا چې کبیره ګناه وکړه مونځ پرېښوستو دا یقیني بس الله تعالی باندې واجب دی چې دې له عذاب ورکړي صحیح دی که الله تعالی باندې څه شی دی واجب دی په دې له عذاب ورکړي نو دا خبره غلطه ده بلکې الله رب العالمین کیدای شي خپل رحم باندې معاف پوه شوې که نه دې وجې نه دغه وایي بس لکه بس ښه نن یې درس